که دې له تاسو دا نومونه هم دغه شان ورکړې څنګه چې دي چې ګوره دې ته تاسو وایي چې قاعده نمبر 1 او دا قاعده تاسو داسې یاده کړي که نه چې بیا تا ته څوک د قاعدې نوم نه الي تا ته صرف داسې وایي چې هلکه قاعده نمبر 1 ووایه قاعده نمبر 2 ووایه قاعده نمبر 3 نو چې ستا په ذهن کې خبره پرته وي نو قاعده نمبر 1 دا قاعده جوازي ده او 3 اجزا لري اجمالي دا شوخه دا قاعده چې اوس موږ وایو په دې قاعده کې موږ 3 اجزا وایو او دا قاعده جوازي ده یوه قاعده جوازي یوه وجوبي جوازي دي ته وایي چې یاره دا حرف په دې بل حرف سره بدلول او یا کټ کول او یا حذف کول جایز دي او وجوبي دي ته وایي چې په یو بل سره بدلول یا حذف کول د دې وجوبي دي دا خبره لازمي ده نو که په جوازي کې تا هغه کریمه بدله نه کړه نو پروا نه کوي جایزي خبره ده جواز د هغې طرفین چې څومره دي نو دواړه برابر دي ښه او وجوبي دی ته وایي چې هغه کار به کې د هغې خلاف بیا جایز نه دی نو ګوره 3 اجزا لري جز نمبر 1 حمزه ساکنه منفرده پس د فتحې نه به جوازن په الف سره بدلولی شي حمزه ساکنه منفرده پس د فتحې نه به جوازن په الف سره بدلولی شي دغه آسان دی نو ځکه درته ذکر کوم ګوره ورته دا حمزه ده او ساکنه ده او پس د فتحې نه راغله نو چې کله حمزه ساکنه او منفرده یوه حمزه ده که دوه دي یوه حمزه نو چې کله حمزه ساکنه منفرده پس د فتحې نه راشي جوازن دا جایز دی چې ته په الف سره بدل کړي او رأسون دی چې ته د رأسون په ځای باندې ووایې راسون راسون وې راسون پوه شوې د رأسون په ځای باندې څه وې راسون لکه کعصب معقول دی که نه او ته څه وې کعصب معقول لکه اتأمرون الناس بالبر دی او ته څه وې اتأمرون الناس بالبر هغه حمزه ساکنه پس د حمزې پس د فتحې نه به جوازن په الف سره بدلولی شي دا جز نمبر 1 شو پوه شوې پې دې ټکي ته به ګورئ قاعده د په خپله یادېږي ګورئ حمزه ساکنه پس د فتحې نه به جوازن په الف سره بدلولی شي راسو ها جز نمبر 2 حمزه ساکنه همدقه حمزه ساکنه خو هغه پس د فتحې نه وه اوس په پس د ضمې نه وایي حمزه ساکنه پس د ضمې نه به جوازن په وو سره بدلولی شي لکه ګورئ دا و په اصل کې بؤسن بؤسن دی اوس ته داسې ویلی شي چې بوسن بوسن یؤمنون بالغیب نو ته داسې ویلی شي چې یؤمنون بالغیب یؤمنون تؤمنو جو تؤمنو ویلی شي نو بوسن د بؤسن په ځای باندې بوسن حمزه ده ساکنه ده پس د ضمې نه به په وو سره بدلی بوسن دا جایز دي که څوک بوسن وایي هم جایز دي ښه دا جوازي قاعده ده جز نمبر 3 حمزه ساکنه منفرده پس د کسرې نه به جوازن په یا سره بدلولی شي پس د کسرې نه به جوازن په یا سره لکه ګوره دا دی بئرون حمزه ده ساکنه ده پس د کسرې نه دا حمزه بدل که په یا سره ورته ووایه بیرون 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 ووایه پوه شوې نو دا جایز دي نو په دې قاعده کې به تاسو د دې دپاره به هم یو دوه درې مثالونه وګورئ د دې قاعدې لپاره به هم وګورئ دې لپاره به وګورئ حمزه ساکنه پس د فتحې نه په الف سره حمزه ساکنه پس د ضمې نه په او سره حمزه ساکنه پس د کسرې نه په یا سره اسانه قاعده ده که نه